الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه والصلاة ذکر کئی نبی پاک مبارک باندې صلات چې الله ته نسبتي په معنا د رحمت سره ده چې عبادو ته نسبتي انسانانو ته یا پیرانو ته یا نور فرشتو ته بیا په معنا د طلب د رحمت سره ده چې نسبت حاجی چې نسبت الله سبحانه ته وشي په معنا د رحمت سره ده چې نسبت عبادو ته وشي په معنا د طلب د رحمت سره ده چې نسبت حیواناتو ته وشي وحوش طیورو ته بیا په معنا د تسبیح سره ده دا معنی تاسو ته معلومې دي اوس صلات ذکر کوي په نبی مبارک باندې صلی الله علیه و آله وسلم نبی علیہ السلام باندې صلات دا د الله د حمد تکمیل ده یعنی دا د الله ثنا چې حمد ده دا د هغې تکمیل ده څنګه د هغې تکمیل ده داسې چې موږ ګوره موږ د الله ثنا وایو او د الله ثنا چې وایو نو الله ثنا پسه کامله ده چې موږ د نبی علیه السلام شریعت باندې عمل وکړو دې باندې ایمان راوړو نو ایمان په نبی علیه السلام ایمان د ده په شریعت باندې دا د حمد تکمیل ده دا د الله د ثنا تکمیل ده نو گویا کې صلات په نبی علیه السلام دا د حمد یو تکمیل شو ځکه دا صلات ذکر کوي په نبی مبارک باندې بل نبی پاک مبارک وسیله ده کنه الله ته د رسیدا وسیله نبی علیه السلام اتباع ده دې وجې وسیله هم مستحقه دې ده چې موږ هغې ته هم دعا پیښ کړو صلات پیښ کړو ځکه نبی علیه السلام باندې صلات ذکر کوي و اصحابي والسلام علی ابي حنیفه و احبابي سلام د امام ابو حنیفه صاحب باندې رحمه الله د په احبابو باندې چې تلامذه دي اوس دا مسله ده چې صلات سلام دا په سوا د نبی علیه السلام نه سوا د انبیاو نه په نور خلکو دا جایز ده که نه ده جایز بعضې وایي چې نه سوا د انبیاو نه پیغمبرانو نه په بل چا باندې صلات ویل سلام ویل دا حرام دي بعضې داسې وایي بعضې وایي چې نه دا مکروه دي تحریما جمهور دې کې تفصیل کوي جمهور داسې وایي علما چې نه انبیاو باندې خو سیده صلات سلام بذات بلا واسطه سوا د انبیا علیهم السلام نه لکه صحابهو باندې یا د نبی علیه السلام آل باندې صلی الله علیه وسلم دې باندې هم صلات سلام جایز دي طبعا جمهور مسلک دا ده بلا واسطه چې صلات سلام وایي په حضور مبارک په انبیاو ویلی شي په هغو به وایي په صحابهو په آل باندې بذات صلات سلام نشته البته بتبه صحیح ده ایوه اوس دلته سوال ده چې دلته خو امام ابو حنیفه صاحب باندې صلات سلام وویل والسلام علی ابي حنیفه و احبابي جواب دا ده چې دا سلام په ابو حنیفه صاحب چې وویل دا یا جذبې له وجې وویل زیات محبت له وجې وویل مصنف ګویا امام صاحب سره ډېر مینه ده دې وجې نه وویل نو یو سړی چې په مینه کې غرق کي نو هغه نه یو عمل کله صادر شي بلا قصد بل دا دی کې معاف ده ځکه هلته د مینه زیاته ده
نو زیاتې مینې له وجې داسې وکړه چې سلام یې په ابي حنیفه صاحب وویل. یا دا ده یا دا خبره ده چې دا مبني ده په یو مسلک باندې، یعنې یو دوه مذهبه دي د علماو. بعضې خلک خو په عدم جواز قایل دي چې سوا د انبیاو نه نشي ویلی، او بعضې خلک په جواز قایل دي. نو دا په هغه قول باندې محمول ده چې په جواز باندې قایل دي. والصلاة والسلام علی ابي حنیفة واحبابه، امام ابو حنیفه صاحب باندې د ده په تلامذو باندې. وبعد فإن أصول الفقه أربعة. وبعد پس تسمیه حمد الصلات نه دا خبره ضروری ده چې ته دا وپېژنې. فإن أصول الفقه أربعة، چې د فقه ادله څلور دي، چې دا ادله کلي دي. دې ته دلایل اجمالي وایي. اجمالي دلیل څلور دي: کتاب الله، سنت الرسول، اجماع، قیاس. اجمالي دلیل چا ته وایي؟ اجمالي دلیل دې ته وایي چې دا منات نه وي لپاره د حکم. منات منه علت، دې سره حکم نه ثابتېږي، بلکې د حکم چې ثابتېږي یا دلیل تفصیلي سره ثابتېږي. تفصیلي دلیل چا ته وایي؟ جزئی دلیل ته وایي چې خاص مسئلې سره تعلقي، بیا دې تفصیلي دلیل وایي. زکات الزکات تفصیلي دلیل ده خاص مسئلې پر چې وجوب الزکات ده. نو حکم چې ثابتېږي په تفصیلي دلیل ثابتېږي، یعنی جزئی دلیل باندې چې خاص مسئلې سره تعلقي. ایو اجمالي دلیل کلی ده، هغې سره حکم نه ثابتېږي. لکه اوس کتاب الله کلی ده چې ته وایې چې دا لمونځ فرض ده، ولې دلیل څه ده؟ کتاب الله. دا حکم نه ثابتېږي. دلیل به اقیموا الصلاة وایي. داسې سنت رسول دا کلی دلیل ده، اجمالي، دې سره حکم نه ثابتېږي. داسې اجماع الامت دا کلی دلیل ده. داسې قیاس دا کلی دلیل ده، کلیاتو سره نه ثابتېږي. دا نه منات، یعنی نه علت دی حکم. دا دلایل اجمالي ذکر کړل چې اصول الفقه اربعة، دلایل د فقه څلور دي: کتاب الله، سنت الرسول، اجماع، قیاس. خدا دا چې دلیل اجمالي دا موقوف علی لپاره د دلیل تفصیلي، یعنی اسې دلیل تفصیلي سره ته یو حکم نشي ثابتولی چې مخې ته د تفصیلي دلیل لپاره یو کلي نه کلی به وي، بیا به ته په جزئی دلیل سره دلیل ثابت دی، مسله ثابت دی. نو دا موقوف علی د دلیل تفصیلي وي، یعنی چې قرآن حجت وي، بیا آتو زکات حجت ته، بیا اقیموا الصلاة حجت ته. چې قرآن نه حجت، بیا آتو زکات څنګه حجت وي؟ هغه قرآن نه یو جز ده، بیا اقیموا الصلاة څنګه حجت وي؟ نو اجمالي دلیل موقوف علی وي لپاره دلیل تفصیلي، او په خپله حکم نه ثابتوي. قرآن به دلیلي، بیا به آتو زکات پسه دلیلي. هکذا داسې سنت چې دلیلي، بیا به خاص حدیث پسه دلیلي. داسې اجماع، داسې قیاس. اوس دا مسئلې خو تاسو ته معلومې دي. وبعد فإن اصول الفقه، دا فی جزائیه ده. دا وبعد کې دا واو، دا واو عاطفه ده. اصل کې داسې ده: قد فرغ المصنف عن الحمد والصلاة. فرغ المصنف عن الحمد والصلاة وقال إن أصول الفقه أربعة. ووایته فرش مصنف فارغ شه حمد و صلات نه، وقال او دا یې ویله چې ان اصول الفقه أربعة، اصول د فقه څلور دي. نو ووایته فرش عطف ته جملې فعلیه شو، په جملې فعلیه. دا فا په فإن اصول الفقه کې
دا کومه فی ده؟ نو دو وایي چې دا فی جزاییه ده. اوس سوال ده چې فی جزاییه خو مخکې شرط غواړي او جمله شرطیه غواړي. نو مخکې خو شرط هم نشته نه جمله شرطیه شته. بل حرف شرط غواړي که نه، حرف شرط دلته نشته. بیا څنګه فا په فإن فضول الفقه کې فای جزاییه ده؟ جواب دا ده چې اصل کې دلته جمله شرطیه شته دی. څنګه شته دی؟ په دې ډول چې اصل کې دا مختصر عبارت ده، دا بعدو ټکی، دا مختصر د متول نه. هغه متول جمله شرطیه ده، هغې کې شرط شته دی. نو دا بعدو دا د جملې شرطیه قایم مقام ده. اصل کې داسې ده مهما یکن من شیء بعد الحمد والثنا فإن اصول الفقه اربعة. مهما یکن، مهما دا اسمی ده، دا اسم شرط ده، دا مبتدا ده. یکن فعل شرط ده. دا من شیء دا متعلق ده یکن سره. بعد الحمد والثنا دا ظرف ته متعلق ته یکون سره. داسې ده مهما یکن من شیء بعد الحمد والثنا. نو مهما اسم شرط دا مبتدا ده، یکون فعل شرط ده، کانت تامه ده. دا من شیء خو متعلق طور پر یا په معنا کې فاعل ده. دا بعد الحمد والصلات دا ظرف متعلق ته یکون سره. فعل سره فاعل سره متعلق نه، جمله فعلیه شرطیه، فعل شرط. دا جمله شرطیه فعل شرط. فإن اصول الفقه اربعة دا جزا ده، دا جمله جزاییه ده. دا فی جزاییه ده. اوس داسې معنا شوه مهما یکن من شیء بعد الحمد والثنا، که چېرته یو شی موجودی پس د حمد و ثنا نه. ځکه مونږ ویلې چې کانت تامه ده، کانت تامه معنی به کوي. مهما یکون که چېرته موجودی من شیء یو شی بعد الحمد والصلات فإن اصول الفقه اربعة، بیا به اصول د فقه څلور وي. والمقدم حق فکذا التالي، دا اول جز حق ده. دا خو حق ته چې مهما یکن من شیء بعد الحمد والصلات، یو شی خامخا موجود ده پس د حمد و صلات نه. که چېرته یو شی موجودی پس د حمد و صلات نه، دا خو بدیهي خبره ده. دنیا دا موجوده ده، الله موجود ده، دا مقدم بدیهي ده. دلیل دی ملازمه چې یو شی موجودی پس د حمد و صلات نه، بیا به اصول د فقه څلور ولي. لیکن ملازمه څه دلیل ده؟ ملازمه معنی مقدم تعلیم منځ کې دا تړل چې ته وایې چې که چېرته یو شی موجودي بیا به اصول د فقه څلور وي. ولې؟ منځ کې څه ده؟ دلیل د تړون. دلیل د تړون ادعا د مصنف ته، عقلي ملازمه پکې نشته چې عقل یو دلیل ثابت کی. عقلي ملازمه نشته، ادعا د مصنف. ادعا معنی مصنف دعوه دا کوي چې یو شی موجودی پس د حمد و صلات نه، نو زه دعوه دې کوم چې دا لازمه ده چې اصول د فقه به څلور وي. ولې؟ ځکه یو شی چې موجودی پس د حمد و صلات نه، ته خو موږ ضرورت نشته. دا ډېر شیان موجود دي، دا ځمکه موجود ده، کاڼي موجود دي، شګې موجود دي، ګاډي موجود دي، ډېر شیان موجود دي، دنیا پرته ده. دې ته خو موږ نشته ضرورت، ډېر ضرورت مو نشته. بعضو شیانو ته وایي، بعضو ته مو نشته. نو چې دا موږ نشته ضرورت عام موجود وي، بیا اصول د فقه څلور دې ته خو موږ ډېر ضرورت ده. دا خو به خامخا موجودي. چې یو غیر ضروري شی موجودي، نو ضروري شی خو په طریقې اولا موجودي. دا دلیل د ملازمې شو. نو دلیل د ملازمې ادعا د مصنف ته، دعوه د مصنف ته چې زه خامخا دا تا باندې لازموم چې یو شی موجودي پس د حمد و صلات نه، یا به اصول د فقه خامخا څلوري. دې ته خو موږ ضرورت ده. دا خبره چې یو شی موجودي پس د حمد و صلات نه، هغې ته موږ نشته ضرورت. چاته به مو یا چاته به مو نه. نو چې دا نه مو شته ضرورت عام موجودي، نو دا فقه اصول خو څلور دي، دا ته موږ ډېر ضرورت ده. دا خو په طریقې اولا سره موجودي.
دا یې ملازمې دلیل. نو قضیه شرطیه دا شوه چې مهما یکن من شین بعد الحمد والثنا فإن اصول الفقه اربعة. که چیرې یو شی موجود وي پس د حمد ثنا نه بیا به اصول د فقه څلور وي. والمقدم حق فکذا التالي. مقدم خو حق ته دا خو بدیهي خبره ده چې یو شی خود موجود ده پس د حمد ثنا ده. دا خو هر سړي ته پته ده. ښه ملازمې دلیل بس په اصول فقه ولې څلوري دې ته خو موږ ضرورت ته چې دا نه موږ ته ضرورت موجودي چې دا ضرورت مو دا ورته هغه په طریقې اولا سره موجودي. نو دلیل د ملازمې ادعا د مصنف ته. اوس بیا څنګه دا عبارت جوړ شو وبعد فإن اصول الفقه اربعة. بیا موږ ولګېدو له وجې د اختصار د مقام نه. مقام دا اختصار ځای ده ځکه دا انتقال ځای ده که نه ته به انتقال مقصد ته کوې. دا خو داسې ځای نه ده چې ته پکې ولاړې. دا خو دا ځای ده چې د دې نه وځه ځان وباسه مخې ته ځه کتاب ته مقصد ته ځان رسوه. چونکې دا مقام مختصر و. دا مقام د انتظار نه و. دې وجې مونږ حذف وکړو. حذف مو وکړه داسې چې مهما مو حذف کړ. ولې مو حذف کړ؟ مبتدا چېرته حذف کېږي؟ وایي نه داسې ضرورت له وجې مو حذف کړ. مهما مو حذف کړ. ښه پس یکون من شین بعد الحمد والثنا یکون فعل شرطه دا مو حذف کړ. دلیل دا یکون فعل شرطه دا خو قایم مقام د خبر و مهما مبتدا وه نو خبر هم حذف مبتدا هم حذف. نه دا خلاف قانون مو حذف کړ اختصار له وجې چې چونکې مقام داسې مقام ده چې موږ دې نه وتل غواړو مقصد ته. ځکه مو اختصار له وجې نه یکون حذف کړه فعل شرط مو حذف کړ خلاف قانون. مهما مو حذف کړه. من شین چې فاعل و او متعلق و یکون سره دا مو حذف کړ خلاف قانون. صرف لفظ د بعد پاته شو. و چې دا بعد لفظ پاته شو دا متعلقاتو د فعل شرط نه و. یکون من شین بعد الحمد والثنا نو دا بعد ظرف و کنه دا متعلقاتو د فعل شرط نه و نو بعد لفظ مو ذکر کړ. دا بعد مو چې ذکر کړ دا مو څه دپاره ذکر کړ؟ اکتفا مو وکړه. په دې بعد لفظ سره موږ اکتفا وکړه. په چا نه مو اکتفا وکړه؟ په حذف د مبتدا چې دا هم مبتدا حذف شوې ده او مبتدا خو اسم ده اسمي نو مهما اسمي و هم حذف کړې وه نو په بعد مو اکتفا وکړه دا هم اسم ده نو بعد باندې مو اکتفا وکړه د حذف د مبتدا نه چونکې مبتدا اسم او دا اسم ده نو بس دا اشعار ده دا بعد دا لفظ د اسم دا اطلاع ورکوي په هغه مبتدای محذوفې. بیا مو فی جزایه راوړه په فین اصول الفقه کې نو دا فا جزایه دا اطلاع ورکوي په حذف د فعل شرط چې دلته فعل شرط محذوف ده ځکه فا جزایه ده که نه شرط غواړي فعل شرط غواړي نو فعل شرط حذف باندې د فا جزایه اطلاع ورکوي. نو دا ټولې خبرې مونږ خلاف قانون وکړې. مهما مو حذف کړه خلاف قانون. یکون فعل شرط حذف شه خلاف قانون. من شین حذف شه خلاف قانون. یو لفظ د بعد پاتر نو بعد چونکې ظرف ته اسم ده نو دا اشعار ورکوي مهما باندې چې دلته مهما حذف ته او دارنګه دا وروسته فا جزایه ده په فین اصول الفقه کې نو فا جزایه تا ته اطلاع درکوي په حذف د فعل شرط. دا ټولې خبرې خلاف قانون. وبعد فین اصول الفقه اربعة. پس حمد و ثنا نه دا خبره ده چې اصول د فقه څلور دي. کتاب الله سنت الرسول دا څلور چې اصول د فقه دي دا په استقرا مبني دي. استقرا معنی تتبع شریعت. شریعت تلاش چې مونږ وکړو نو شریعت کې دا څلور دلایل دي. خدا حصر عقلی نه ده یعنی دا نه ده چې عقل وایي چې دا څلور دي نور دي نه نور دي راشي کنه الله طرف نه
بل دلیل دی هم الله طرف نه کنه دا خدا نه منې کوي چې بل دلیل دی نه عقل دا نه منې کوي چې بل دلیل دی نه شي پیدا دی شي خدا دا چې تلاش نه بعد په شریعت کې دا خبره معلومه ده چې دا څلور دلایل دي په شریعت کې کتاب الله سنت رسول اجماع قیاس کتاب الله مرفوع ده بنا په دې چې دا خبر د مبتدا موضوع ده احدها کتاب الله ثانیها سنت الرسول ثالثها اجماع الامت رابع القیاس اوس ګوره کتاب الله مخکې ذکر کړ ځکه دوه وجونه یو وجه دا ده چې کتاب الله قطعي ثبوت ده دا خو متواتر ده نو دا قطعي ده یقیني ده دې وجه دا یې مخکې کړ دویمه وجه دا ده چې کتاب الله دا سنت پر اجماع پر قیاس پر اصل ده یہ دو اصالت قرآن موقوف ده دې وجه نه دا مخکې نو دوه وجه یو کتاب الله قطعي و سنت رسول اجماع و قیاس دا خو ټول نه دي قطعي سنت کې متواتر قطعي ده ذخیره د سنتو خو ډېره ده د حدیثو ټول خو نه دي قطعي داسې اجماع دې کې هم تقسیم ده بعضې اجماع قطع فایده کوي یقیني بعضې اجماع قطعي نه وي لکه اجماع د صحابهو قطعي ده اجماع د من بعدهم نه ده قطعي داسې قیاس دا ټول نه ده قطعي یقیني بعضې اقسام د قیاس یقیني دي هغه ده چې علت په مکی صلی کې قیاس مستنبط قرآن نه علت په قرآن پاک کې عام منصوص وي په باندې تصریح وي او دغه علت په مکیس کې پیدا کې پس دا یقین پیدا کوي عام قیاس نه ده یقیني پس قیاس چې مکی صلی غواړي اصل غواړي قرآني بیا تصریح په تنصیص ته علت یعنی هغه علت باندې تصریح وي چې دغه علت ته په مکی صلی کې او هغه علت ته یقینا متحقق پیدا کې په مکیس کې پس یقین پیدا کوي اسی قیاس یقین نه پیدا کوي ځوان پیدا کوي دیر وجنه کتاب الله قطعي و سنت ټول نه و قطعي اجماع نه و قطعي صرف اجماع د صحابه و قطعي و بیا قیاس ټول نه و قطعي صرف هغه قیاس قطعي و چې علت نص علت په مکی صلی کې قرآن کې وي تصریح په علت باندې چې دا علت ته په مکی صلی کې بیا دغه علت ته متعین کې په مکیس کې بیا یقین پیدا کوي ځکه دا مخکې کتاب الله په دې دریو باندې بل کتاب الله اصل ده کنه سنت چې دلیل ده دا خو د کتاب الله له وجې ده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول دارنګه اجماع چې دلیل ده دا هم د قرآن له وجې ده حدیث له وجې ده او قرآن له وجې ده داسې قرآن قیاس هم دلیل ده هم قرآن له وجې نه فاعتبروا یا اولی الالباب یا اولی الابصار دې وجې نه دا درې چې دلایل دي دا د قرآن له وجې دي دې وجې نه کتاب الله ټولو لپاره اصل ده کتاب الله و سنت رسوله و اجماع الامت اجماع دی امت نه مراد ده اجماع دی امت نبی صلی الله علیه وسلم دا حجت ته نبی علیہ السلام کو امت ته دا حجت ته دا د دې امت فضیلت ته الله دا فضیلت ورکړه ده چې د دې امت اجماع حجت ګرځولې ده باقی د نورو اممو اجماع نه ده حجت لکه امت یهودو امت نصاراو امت ټولو انبیاو دا نه ده حجت بلکې اجماع د دې امت دا حجت ده دا فضیلت الله طرف نه ده چې دا نصیب کړی ده اجماع امت نبی علیه الصلاة والسلام والقیاس قیاس کې ګوره اقسام دي کله قیاس شرعي وي قیاس شرعي دا ده چې مکی صلی قرآن نه یا سنت نه یا اجماعي چې مکی صلی قرآن نه یا امت یا سنت نه یا اجماع نه دا ته قیاس شرعي وایي
ایو قیاس ته قیاس لغوي ده. قیاس لغوي دا ده چې یوه معنا په یو مسله کې پرته وي، په یو شی کې پرته وي، یوه معنا په یو شي کې پرته وي، د دې معنی اعتبار ته بل شي کې وکړې. دا نه چې دا شریعت والا مسله وي، په یوه معنا په یو شی کې وي، ته د دې معنی لغوي اعتبار په بل شي کې وکړې. دا قیاس لغوي ده. دلته قیاس نه مراد قیاس شرعي ده، قیاس لغوي نه ده. ایو قیاس عقلي ده. قیاس عقلي خو دې ته وایي چې دوه مقدماتو نه دی جوړي، صغرا کبرا، او په دې کې د اوسط او بیا نتیجه ورکړي. دا قیاس منطقي ده، قیاس عقلي ده. دې قیاس نه مراد دلته قیاس شرعي ده. هغه دا ده، قیاس شرعي دا ده چې ته استنباط وکړې د قانون اصلي د شرع نه، چې قرآن ده یا سنت ده یا اجماع ده، چې دې نه ته استنباط وکړې، بیا ده ته وایي قیاس شرعي. نو قیاس نه دلته قیاس شرعي مراد ده، قیاس لغوي نه ده، نه قیاس عقلي ده. فلا بد من الباس فی کل وادی من هذه الاقسام. پس واجب ده باس نه، باس معنی تفتیش. لغت کې باس تفتیش ته وایي چې وسی تفتیش کې غواړې. اصطلاح کې باس دې ته وایي چې ته صفات ثابت کې، یو شي ته صفات ثابته، دغه صفاتو ته عوارض وایي. لکه ته انسان ته ذهق ثابته، مثال اودس ته احکام ثابته، چې کله اودس فرضي کله سنتي، دا احکام ورته ثابته، صفات ورته ثابته. کله اودس مسنوني طریقې سره، کله غیر مسنوني طریقې سره، یعنې دا صفات دي. نو باس لغت کې تفتیش ته وایي، اصطلاح کې دې ته وایي چې ته شي ته صفات ثابت کې، دغو صفاتو ته عوارض وایي. انسان خاندي جاړي، دا یې عوارض دي. اودس فرض ده، دا یې عوارض دي. صلات فرض ده، واجب هم ده، مستحب هم ده، نفل ده، یعنې دا یې عوارض دي. نو فلا بد من الباس، په کار د تفتیش فی کل وادی من هذه الاقسام، په هر واحد کې د دې اقسامو نه چې د ذکر شو. لیعلم بذلک طریق تخریج الاحکام، چې معلوم شي بذلک په دې باس سره، د باس سره دا چې کوم تا کوم باس کړی، کوم احکام تا ثابت کړي، کوم صفات تا ثابت کړي، قرآن تا، سنت تا، اجماع تا، قیاس تا کوم باس کړی، کوم صفات ته ورته ثابت کړي، دا داسې صفات دي چې دې له وجې نه ته احکام شرعي راوباسلی شي. لیعلم بذلک، چې معلوم شي په دغه باس سره طریق تخریج الاحکام، طریقه د راوباسلو د احکامو شرعیو د نصوصو نه او قیاسونو نه، داسې باس چې وکړي، هسې باس نه چې د رفع باس وکړي چې دا مرفوع ده که منصوب ده یا مجرور ده، داسې باس نه. داسې باس نه چې دا قدیم ده که حدیث ده، داسې باس نه. داسې باس چې ته داسې صفات ورته ثابت کې، قرآن ته، سنت ته، اجماع ته، قیاس ته، چې هغې سره احکام و شریعه راوباسل تا ته آسان شي. لیعلم بذلک، داسې صفات ورته ثابت کې چې معلوم کې په دې باس سره طریق تخریج الاحکام، طریقه او لار دی راوباسلو د احکامو شریعو، نصوصو نه، قیاسونو نه، اجماع نه. الباس الاول فی کتاب الله، الباس الاول مبتدا ده، موصول صفت، فی کتاب الله دا خبر ده. باس اول دا په کتاب الله کې ده. ګور هلته په اجمال کې کتاب الله مخکې کړی و، تفصیل کې کتاب الله مخکې، دا تفصیل ده که نه. الباس الاول فی کتاب الله مخکې اجمال و چې تفصیل مطابق شي اجمال سره. بل هغه زړه وجه ده چې مخکې مو ویله چې کتاب الله نه باس مخکې کوي، د ده اقسام مخکې راوباسي، د ده انواع اقسام دا مخکې بیانوي، ځکه دا خو قطعي ده، د سره احکام قطعا ثابتېږي، ځکه دا مخکې کړ. فی کتاب الله،
فصل فی الخاص والعام. اوس ګوره کتاب الله اقسام ته ذکر کوي. اول ذکر کوي اقسام د کتاب الله په اعتبار د وضع سره. کتاب الله پر اقسام دي شل. تقسیم اول مشتمل ده په څلور اقسامو، خاص عام مشترک مول، او دا تقسیم ده په اعتبار د وضع سره. وضع د لفظ، وضع معنی تعین په لغت کې، یعنی لفظ متعینی معنا پاره. احتراز د لفظ محمل نه، محمل یوې معنا پاره نه متعین، نه دې نه احکام ثابت دی چې ځکه معنا پاره نه متعین، بیا احکام تعلق خو معنا سره ای، لفظ سره ای، خو چې تعین معنا پر راشي پس دې سره احکام تعلقي نو محمل نه لفظ موضوع. نو په دې کتاب الله کې یو اعتبار د وضع ده چې دا لفظ کتاب الله متعین د معنا پاره په دغه جهت سره تقسیم ده، په جهت د وضع سره. خو دې نه مخکې وضع دوه قسمه ده، یو وضع شخصي ده او یو وضع نوعي ده. وضع شخصي دې ته وایي چې کوم لفظ ته وضع کړه، دا کوم لفظ چې ته وضع کوې کومې معنا پره، دا معنا شخصي وي. شخصي معنا ده، شخصي مطلب ده چې دا تا ته حاصل وي بې د واسطې د مفهوم کلي نه. داسې نه چې ته مفهوم کلي واسطې سره حاصله، هسې نه شي حاصلولی، نه داسې نه، مفهوم کلي نه ورته واسطه کړه بې د واسطې د مفهوم کلي نه. لکه زید وضع ده شخص ته زید پره، نو شخص ته زید تا ته حاصل ده، دا موضوع له بې د واسطې د مفهوم کلي نه، خپله ته حاصل ده شخص ته زید. مفهوم کلي ته خو ضرورت نشته چې ته دا په مفهوم کلي حاصل کړې. مفهوم کلي سره خو پسه شی حاصلېږي چې مفهوم خپله حاصلېږي نه، بیا مفهوم کلي ورته واسطه کې. لکه ټول افراد د انسان دا خپله نه حاصلېږي، څنګه به ته حاصله؟ ټول افراد خو نه شي حاصلوی، خو دا به ته حاصله په واسطې د مفهوم کلي. څنګه په واسطې د مفهوم کلي؟ چې ته انسان حاصل کې، نو د انسان خو په ټولو افرادو صادق ته، نو ټول افراد ته حاصل کړه اجمالا، اجمالا دې حاصل کړه ټول افراد. نو حاصل دا ده چې وضع دوه قسمه ده، یو وضع شخصي ده. وضع شخصي دا ده چې کوم لفظ وضعي معنا پره، نو دا وضع معنا پره دا نه محتاجه دې خبرې ته چې ته دا معنا په مفهوم کلي حاصله کې، بې د مفهوم کلي نه تا ته حاصل. لکه زید وضع ده شخص ته زید پره، نو دا شخص ته زید خو تا ته خپل حاصل ده، دې کې خو دې ته ضرورت نشته چې دا ته په مفهوم کلي حاصل کې. دا خو پسه مفهوم کلي ته ضرورت دی چې ډېرې نه شي حاصلولی، بیا په مفهوم کلي حاصله. لکه افراد د انسان غیر متناهي دا ده، اوس ته نه شي حاصلولی، نو ته به دا ټول حاصل کړي اجمالا په انسانونو سره، چې انسان دې حاصل کړه مفهوم د انسان، نو ټول افراد ته حاصل کړي اجمالا، ځکه دا مفهوم د انسان په ټولو صادق ده که نه. بیا دا ته وضع شخصي وایي. دا شوه. کله کله داسې چې ټول یو لفظ وضع کړه معنا پره، یو لفظ معنا پره وضع کړه، معنا ډېره هغه معنا یوه نه، بیا دا ته وضع عام وایي. وضع عام، عام ولې؟ ځکه ته دا موضوع له چې حاصله په واسطې د مرتیت مفهوم کلي سره، دا مفهوم کلي ورته واسطه کړه، دا وضع عام ده. لکه انسان ته وضع کړه افرادو پاره، نو دا افراد خود ته نه شي حاصلولی چې ته انسان وضع کړه ورته، نو ته به انسان افراد حاصل کړي په واسطې د مرتیت مفهوم کلي، چونکې دا مفهوم کلي څه ده انسان، دا به ورته واسطه کې. انسان چې واسطه کې نو ټول افراد ته حاصل کړي اجمالا، بیا دا ته وضع عام وایي. چې ته وضع د لفظ کې معنا پره په واسطې د
مفهوم کلی سره کیا مفهوم کلی نه بغیر نه حاصلېږي لکه انسان وضع کیا افرادو پاره نو دا نه حاصلېږي بې د واسطې د مفهوم کلی نه ته به په مفهوم کلی حاصل کې په انسان سره بیا به انسان ورپاره وضع کې افرادو د انسان پاره هسې خو افراد ډېر دي ته به څنګه حاصله بیا دې ته وضع عام وایي یو وضع نوعي ده وضع نوعي دې ته وایي چې دا لفظ موضوع یو نه دا ډېرې دا لفظ چې کوم وضع کیا دا یو نه دا ډېرې بیا دا ته وضع نوعي وایي مثال په طور ته وایې چې هر لفظ چې په وزن د فاعل ونی بیا به دا وضعي لپاره د ذات کامه بالفعل هر لفظ چې فاعل په وزني بیا به دا وضعي لپاره د ذات کامه بالفعل فاعلون چا پر وضع ده خو ذات کامه بالفعل هغه ذات چې د پورې فعل قایمي نو ذات کامه بالفعل خو فاعلون ده ضاربون ده ناصرون ده چې څومره صيغې د اسم فاعل دي په دغه وزن دا ټول دغه معنی ده ذات کامه بالفعل ناصرون څه معنی ذات کامه بالفعل ضاربون څه معنی ذات کامه بالفعل نو ته لفظ وضع کیا معنی پاره خو دا لفظ یو نه لفظونه ډېرې غیر متناهي نو دا به تاسې لا په واسطې د مفهوم کلي سره دا مفهوم کلي به واسطه کې لفظ موضوع ته معنی ته به نه واسطه کې لفظ موضوع ته لفظ موضوع مثلا چوک ته فاعلون ده ضاربون ده ناصرون ده دا دنیا دا وزنونه چې دي فاعلون په وزن چې څومره دي په دنیا کې پراته دي دا ټول دي دا ټول وضع دي لپاره د ذات کامه بالفعل معنی خو یوه د ذات کامه بالفعل خو لفظ یو نه ده لفظ فاعلون ده ضاربون ده ناصرون ده ټول اسم فاعل سیاق چې دي دا ټول دي چې ټول دي نو ته به مفهوم کلي واسطه کې داسې ووایي چې هر لفظ چې وضعي هر لفظ چې په وزن د فاعلونی بیا به دا وضعي لپاره د ذات کامه بالفعل نو ګوره معنی خو یوه د ذات کامه بالفعل خو لفظ یو نه ده لفظونه ډېر دي نو ته به مفهوم کلي دا لفظ ته واسطه کې معنی ته به نه واسطه کې بیا دا ته وایي وضع نوعي اوس ګوره اول تقسیم په اعتبار د وضع سره ده حاصل دا د تقسیم اول چې لفظ چې وضعي معنا پاره یا به یوې معنی پاره وضعي یا به ډېرو معنو پاره وضعي که یوې معنی پاره وضع معنا یې ووه بیا به د یوې معنی یا یو فردي په یو فرد به صادق کې دا یوه معنا بیا دا یو فرد عام ده که شخصي لکه ته که دا یو فرد نوعي لکه انسان که دا یو فرد جنسي لکه حیوان فرد درې قسمه ده یو فرد شخصي ده یو فرد نوعي ده یو فرد جنسي ده فرد شخصي چا ته وایي یوه شخص ته وایي فرد نوعي چا ته وایي یوې نوعې ته وایي فرد جنسي چا ته وایي یو جنس ته وایي نو لفظ با یا وضعي یوې معنی پره هغه تقسیم داسې کړو لفظ موضوع چې معنا پره وځي یا به یوې معنی پره وځي یا ډېرو معنو پره که یوې معنی پره وځو یوه معنی یې وه بیا به د یوې معنی یا یو فردي په یو فرد به دا یوه معنی صادق کوي بیا دا یو فرد عام ده کله به دا فرد شخصي لکه زید کله به دا یو فرد نوعي لکه انسان کله به دا یو فرد جنسي لکه حیوان ځکه فرد درې قسمه ده فرد شخصي فرد نوعي فرد جنسي فرد شخصي چا ته وایي یو شخص ته وایي فرد منه یو یعنی یو شخص فرد نوعي چا ته وایي فرد منه یوه نوعه فرد جنسي چا ته وایي فرد منه یو جنس نو که یوې معنی پره وضعو لفظ دا یوې معنی په یو فرد صادقه وه بیا یو فرد یا شخص و یا یو فرد نوع وه یا یو فرد جنس و که بیا دا یو فرد شخص و بیا دا ته خاص شخصي وایي که دا یو فرد نوع وه بیا دا ته خاص نوعي وایي که دا یو فرد جنس و بیا دا ته خاص جنسي وایي نو ګوره زید خاص ده خاص شخصي ده خو یوه شخص پاره وضع ده انسان
هغه ده خاص ده دا خاصې نوعي ده په نزد منطقیانو انسان نه ده حیوان خاصې هغه ده خاص ده خاصې جنسي ده یوه جنس پاره وضع ده چې حیوان ده دا درېف اکه دا یوه معنا په ډېرو افرادو صادقه وه په یوه فرد نه وه صادقه په ډېرو افرادو صادقه معنا یې وه معنا موضوع له هوی وه خو افراد یې ډېر وو بیا دا ته عام وایي لکه مثلا مسلمون مشرکون یا من ما مسلمون یوه معنا ده من له اسلام ته وایي خو معنا خو یوه ده خو افراد یې ډېر دي داسې مشرکون معنا خو یوه ده من ثبت له الشرک دا یوه معنا ده خو دا د افراد یې ډېر دي داسې من ما مبهماتو نه دي افراد یې ډېر دي بیا دا عام که چېرته داسې و چې وضع یوې معنې پره نه وه ډېرو معنو پره وه بیا دا ډېرې معنو پره چې وضع وه یا به تعین د بعضو وي یا به نه یا به بعضې متعینې وي په دې ډېرو معنو کې یا به بعضې نه وي متعینې که بعضې معنا متعینه نه وه بیا مشترک ده نو مشترک خو لفظ خو یو ده خو معنی یې ډېرې دي بعضې معنا نه ده متعینه ډېرو معنو کې استعمال یا تعین یې نه لکه لفظ د عین خو ډېرو معنو کې استعمال ده سترګو کې استعمال ده جاریې کې استعمال ده چینه کې استعمال ده الاخري تاسو ته معلوم ده خو تعین یې نشته نو چې ډېرو معنو پره وضع یا ډېرو معنو کې تعین نه وي د بعضو دا ته مشترک وایي که تعین د بعضو و دا ته مؤول وایي نو خاص هم دا د واحد المعنا افراد دي او مشترک مؤول دا د کثیر المعنا افراد دي خاص عام د واحد المعنا افراد دي لفظ چې وضع یوې معنې پره بس خلاصه ده خو که دا معنې یوې معنې یو فرد و بیا دا خاص که یوې معنې ډېر افراد و بیا دا عام بیا خاص کې تقسیم شو خاص شخصي خاص نوعي خاص جنسي خاص شخصي یو شخص خاص نوعي یوه نوع خاص جنسي یو جنس دا خلاص که ډېرې معنی وي بیا که تعین د بعضو نه بیا مشترک که تعین د بعضو بیا مؤول اوس دلته دوه اعتراضه دي یو اعتراض دا ده چې لکه دا خاص نوعي خاص جنسي دا خو یوه معنا نه ده ځکه نوع خو په ډېرو افرادو صادقي دا خاص څنګه ده ته خو وایي خاص دې ته وایي چې یوه معنا وي او په یوه فرد صادقي بس دا خاص ده نو اوس ټیک ته خاص شخصي خو داسې ده یوه معنا یې ده زید یوه معنا ده په یوه فرد صادق ده چې ته دا و ټیک شو خو خاص نوعي څنګه خاص ده معنا خو یوه ده خاص نوعي یوه معنا ده دغه نوع یې څه ده دا یې معنا ده یوه معنا یې ده لکه انسان یوه معنا ده یا دا مثال کې رجل ورکوي او وروسته راځي رجل یوه معنا ده ټیک ته معنا خو یوه ده خو فرد یو نه ده بیا دا خاص څنګه ده داسې خاصې جنسي چې ده ټیک ته معنا خو یوه ده د حیوان خو فرد یو نه ده دا خو په ډېرو صادق ده حیوان خو په دنیا افرادو صادق ده دا څنګه خاص شو دا سوال ده دلته جواب دا ده چې دلته خصوص د نوع مراد ده د افرادو نه ده مراد په جنس کې خصوص د جنس مراد ده خصوص معنا وحدت په خاص نوعي کې خصوص یعنی وحدت یووالی دا د نوع مراد ده د افرادو نه نوع یوه ده خاص نوعي دا معنا چې دې کې وحدت د نوعي یعنی نوعی وایي اگر که نوع ډېر افرادي خو ډېر افرادو باندې نه نظر نوع باندې نظري دا خصوص نوع ته راځي خصوص معنا وحدت د نوع والوحدت یعنی نوعی وایي اگر که افراد د نوع ډېري خو ډېرو افرادو باندې نه نظر په خاص کې په یوې نوع نظري داسې خاص الجنس خاص الجنس څه معنا وحدت جنسي نو دلته دا خصوص په جنس کې مراد ده خصوص معنا وحدت جنس معنا جنس خصوص خاص الجنس یعنی وحدت په جنس کې مراد دي جنس یو وي ځکه موږ ورته خاص وایو اگر که جنس ډېر افرادي خو په خاص الجنس کې نظر په وحدت جنسي وي نه په کثرت افرادي
چې افرادو ته نظر وي، افرادو ته نه نظر. هغه حکم مونږ د وحدت جنسي بیانوو، هغه حکم مونږ د وحدت نوعي بیانوو، هغه د افرادو نه بیانوو. نو نظر افرادو ته نه بلکې نظر نوع ته وي، ځکه ورته مونږ خاص النوع وایي. نظر جنس دی ځکه ورته خاص الجنس وایي. ذهن ته درغله که نه؟ ښه جي، دا یو سوال دا و. نو سوال دا شو چې لکه خاص نوعي څرنګه خاص ده، خاص الجنس څنګه خاص ده؟ خاص خو دې ته وایي چې یو معنی یو فرد دی. نو خاص نوعي خو ټیک ته معنی یوه ده، یوه نوعه ده، خو فرد یو نه ده. بیا خاص الجنس لکه حیوان، ټیک ته معنی خو یوه ده حیوان، خو فرد یو نه ده. حیوان خو دنیا افراد دي. جواب دا ده چې په خاص نوعي کې خصوص ته نوع معتبر ده، د افرادو نه. په خاص جنسي کې خصوص د جنس معتبر ده، نه د افرادو. څه مطلب؟ په خاص نوعي کې خصوص معنی وحدت، دا د دې نوع وحدت مراد ده چې نوع یوه ده. په خاص جنسي کې خصوص یعنی وحدت، یووالی، دا د جنس وحدت مراد ده، جنس یو ده. ځکه موږ دې ته خاص نوعي یا خاص جنسي وایو. نظر په افرادو نه ده، افراد خو یې نوع ډېر دي، خو خاص ته افرادو له وجې نه ورته وایو. خاص جنسي ته موږ خاص ته افرادو له وجې نه وایو. خاص نوعي ته چې خاص وایو له وجې د وحدت نوعي نه چې یوه نوع ده. خاص جنسي ته چې خاص وایو له وجې د وحدت جنسي نه چې یو جنس ده. او احکام د نوع بیانېږي، د افرادو نه. نوع یوه ده. احکام چې بیانوي اصول فقه د جنس بیانوي، یو ده، د افرادو نه بیانوي. نوع وحدت بیانوي، دې احکام بیانوي، یا د جنس وحدت بیانوي او د دې احکام بیانوي. ښه جي. او که چېرته یو سوال خو دا و. دویم سوال دا ده چې لکه دا مشترکه مؤول دې کې ته وایې چې دا د کثیر المعنی افراد دي، یعنی که چېرته لفظ معنی ډېرې وي، بیا که تعین د بعضو نه و بیا دا مشترک، که بعضو تعین وشه بیا دا مؤول. نو سوال دا دی چې مؤول څنګه ده؟ مؤول کې خو بعضو تعین وشه، نو بعضو تعین خو یوه ده، خو بیا خو یوه معنی شوه. بیا دا د کثیر المعنی قسم څنګه ده؟ بیا مشترک خو ټیک ته کثیر المعنی قسم ده، لکه مشترک کې ډېرې معنی خلاصه ده، تعین د بعضو نه. خو مؤول کې خو بعضې متعینه شوې، نو چې بعضې معنی متعینه شوه خو یوه شوه، بیا خو یوه معنی شوه. بیا چې یوه معنی شوه بیا خو خاص ښه دی یا عام به ګرځي. دا څنګه د کثیر المعنی فرد ده؟ دا د کثیر المعنی قسم څنګه ده؟ جواب دا ده چې په مؤول کې دوه اعتباره، یو قبل الرجوع یو بعد الرجوع. دا مؤول ته چې مونږ وایو چې دا د کثیر المعنی قسم ده، دا قبل الرجوع، چې رجوع یې بعضو ته لا نه وي شوی. چې رجوع یې وشي بعضو ته، بعضې متعین شي، اوس خو نه ده کثیر، اوس خو یوه معنی شوه. رجوع نه مخکې دا مؤول چې ده چې لا بعضو باندې نه وي محمول شوی، دې وخت کې د مؤول کثیر المعنی ده که نه؟ یو چې ته راجع کې بعضې متعین کې بیا ټیک ته بیا نه ده کثیر المعنی. په پوهېږه په خبرې؟ نو مؤول کې دوه اعتباره دي، قبل الرجوع و بعد الرجوع. چې راجع شي، چې نه یې راجع شوی، بعضې معنی باندې نه وي محمول شوی، بیا دا اوس کثیر المعنی ده. چې یو ځل بعضې متعین شو، اوس خو یوه معنی متعینه شوه، اوس بیا نه ده کثیر المعنی. په پوه شوه که نه؟ ښه جي، دا شو. فصل فی الخاص والعام. اوس خاص عام مقدم کړو په مشترک مؤول. ولې؟ ځکه دا واحد المعنی اقسام دي. دا مشترک مؤول دا د کثیر المعنی اقسام دي. او وحدت په نسبت سره کثرت ته دا داسې ده لکه مفرد، کثرت داسې ده لکه مرکب. مفرد مقدم په مرکب، دې وجې نه خاص هم مقدم کړو په مشترک مؤول، ځکه خو ډېر کثیر المعنی افراد دي. دا واحد المعنی افراد دي، نو دا په منځري د مفرد، دا په منځري مرکب ده. یا جواب دا چې خاص هم چې دي دا قطع فایده کوي، خاص یقیني حکم فایده کوي، عام هم قطع فایده کوي. چې مخصوص البعض نه بیا دا قطعي حکم فایده کوي. یو دا چې تخصیص پکې وشي، عام مخصوص البعض بیا ظني ګرځي، خو تخصیص نه مخکې عام قطعي ده، ځکه یوه معنی یې ده قطعان، یوه معنی په ډېرو افرادو محمول ده قطعان، بس دا قطعي حکم فایده کوي. خلاصه شوه. خو چې مخصوص البعض شي، بعض بیا احتمال پکې پیدا شي، بیا قطع نه پیدا کوي، په خلاف د مشترک مؤول نه فایده کوي قطعه، ځکه مشترک خو ډېرې معنی،
کې خو تعین لا نه راغلی څنګه به ته قطع فایده کوې یقیني حکم نه فایده کوي او مول چونکې په تعویل مبني نو ظني حکم فایده کوي دې له وجې نه خاص هم دا یې مقدم کړل په مشترکه مول حاجي فصل ذهن ته درله حاجي سر تهذیب ته وګوره دا اول سر ده که نه دا هغې سره اول سر ترتیب نه برابرېږي